السلام علیکم ملګرو. جنید خان مجی مراد سید د خیر په منظریام راتلو ولده یو غټ ټویټ مراد سید هم کړی دی، خو بل طرف ته د پی ټی آی حواله سره یو فیک خبر په سوشل میډیا باندې ډیر زیات خور دی چې پاغه تفصیلا خبره کوم. مریم نواز یو ټویټ کړی و، مخکې په دغه ټویټ کې مریم نواز چې کومه خبره کړې وي د دهشتګردۍ خبره کړې وي، د ملک سره د غدارۍ خبره کړې وي، انټي سټیټ ټویټ مریم نواز کړو. مریم نواز ته هیڅ قسم دفعه پاغه نه لګیدل، هیڅ قسم سزا غل نه هغه نه د ورکړل شوی. خو دغه ټویټ چې کوم دی اوس عمران خان کړی دی چې عمران خان باندې باقاعده د اف ای انویسټیګیشن ټیم هم ناشته دفعه په هم لګي، انټي سټیټ مقدمه په هم درج کیږي. راتلونکي ټایم کې په دې باندې تفصیلا خبره کو چې مریم نواز څه ټویټ کړو. جی مریم نواز په ټویټ کې چې کومه خبره کړې و راځي ټول نه پیله خو باغې خبره کو. جی مریم نواز په ټویټ کې ویلو چې 49 سال مخکې د قائد اعظم پاکستان په دوه ټکړو کې تقسیم شو. 49 سال مخکې د بنگلاديش او د پاکستان چې کوم پارټیشن شو، بنگلاديش زموږ نه جدا شو، بنگلاديش اصل کې مشرقي پاکستان و. جی خدا بیا زموږ نه جدا شو. نو دې حواله سره مریم نواز ویلي دي چې 49 سال مخکې پاکستان د قائد اعظم پاکستان په دوه ټکړو کې تقسیم شو ځکه یو غدار د عوام منډیټ تسلیمولو نه انکار وکړو. دا غدار څوک یادوي؟ دا غدار یحیی خان یادوي. جی چې یحیی خان وایي ملک سره غداری وکړه چې وایي د عوامو منډیټ تک اکسپټ کولو نه انکار وکړو او منډیټ چا ایستلی و؟ شیخ مجیب الرحمن وایي ایستلی و. دا خبره عمران خان هم کړې وه، خو په عمران خان باندې پارچي وشوې. عمران خان په خلاف نیب والا کېناستل، اف ای والا په انویسټیګیشن شروع کړو او مریم نواز د پاره هم نشته، هیڅ هم نشته مریم نواز خلاف هیڅ قسم دغه نه ده شوی. او چونکې د عمران خان په دغه ټویټ باندې اوس هم اف ای چې کوم دی د بیرسټر ګوهر نه، عمر ایوب نه او رب حسن نه انویسټیګیشن شروع کړی دی. جی نو دې حواله سره عوام او تجزیه نگار چې کوم دی بار بار د مریم نواز ټویټ شیر کوي چې قانون صرف ولې د عمران خان لپاره تاسو دی لول سنوي دی خو ډیر په صفه الفاظو کې دا خبره کړې ده او عمران خان خو صرف تصویر شریک کړو، مجیب الرحمن او پکې یحیی خان او پکې لیکلو چې غدار کون او دی خو صفه الفاظو کې ویلي دی. روره خو مریم نواز ویلي دی چې دا وټ عزت پامال شوی و، حمود الرحمن سفارشات ټکراو شوی و او نن هم د عزت د وټ عزت چې کوم دی پامال کیږي. دا مریم نواز په خپل ټویټ کې ویلو. جی خپل خواجه رفیق هم ټویټ کړی و، ویلو چې ډیر څه حمود الرحمن چې کوم دیغه په الیکشن کمیشن کې جمع کړي. خواجه اسد رفیق د مسلم لیگ نیون غړ غړ کسان چې کوم دي د ملک خلاف د سټیټ خلاف ټویټ کوي، هغه خلاف هیڅ قسم نشته. جی بل عمران خان لایو نه راتلو نه لایو نشو کولو نه چې کله قاضي فیضي سامنے کو نو قاضي فیضي اوس ویلي دي چې ما ته پته وا چې عمران خان به سیاسي خبرې کوي نو ځکه ما عمران خان لایو شو نه کړو. لکه عمران خان لایو شو نه شو چونکې عمران خان خبرې کړي نه دي او دوی مال پته را ځکه ما هغه لایو شو نه کو. جی بل د پی ټی آی چې کوم فیک نیوز حواله سره کوم خبرې زری ګرځشتي هغه دا چې په میډیا باندې په الکترونیک میډیا او پرنٹ میډیا باندې دا خبره ډیره زیاته شیر کیږي چې په 8 جون باندې چې کومه جلسه کیږي په هغه کې به د یو ویډیو شو کیږي د کوم ویډیو د لاته چې حالات خراب شوي دي، لانجې جوړې دي، نو هغه ویډیو به شو کیږي، هغه ویډیو به پلی کیږي. نو دا یو فیک نیوز دی. د حواله سره پی ټی آی هیڅ قسم سره د عمل نه شو کړو، نه څه کلیریفیکیشن کړی دی. خپل پی ټی آی په قاضي فیض عیسی باندې د اعتماد کړی دا خوالډي تاسو سره د ډیټیل ما شریک کړو. یو طرف ته پرون پټرول اردان شو او ورسره بل طرف ته بجلی چې کم دی 3 روپۍ او 76 پیسې ګرانه شوې ده. جی پټرول چې کم دی غریب سړی نه استعمالوي، غریب سړی سره گاډي نه نو بس پټرول استعمال کی او غریب سړی چې کم دی بجلی استعمالوي. پټرول به نه ارزانول خو بجلی به ارزانه کړي و. بجلی چې کم دی د غریب سړی استعمال کی راځي. د ټول پاکستان عوام چې کم دی بجلی استعمالوي او پټرول د ټول پاکستان عوام نه استعمالوي. پټرول چې کم دی غره پاکستان غریب عوام چې کم دی غي پټرول ضرورت نه راځي نو تا ولا پټرول ارزان کړ او بجلی دی ولا ګرانه کا. نو یو طرف نه د الله چې یو شی د یو شي کې د ریلیف درک نو بل طرف نه په بل شي کې در نه داغي یو په ډبل بیا وباسي. لکه څنګه چې د تاسو له مو پټرول خور سړی نه استعمالوي، بجلی خور سړی استعمالوي. بجلی خو د بجلی چې کومه ګرانه شو او هغه مهنګي خو بهر سړی برداشت کوي او پټرول ارزان شو نو شو مطلب خو د غریب سړی دغه نه دی کنه. خپل مراد سید په منظریام راتلو ولده د حواله سره مریم نواز یو ټویټ هم کړی دی. مریم نواز سوري مراد سید ویلي دي چې زه پټ یم خو بیا هم ما خپل کوششونه جاري ساتلي دي، څومره هم جلسې کیږي، ورکرز کنونشن کیږي، هاي کې زما ایفورټس شامل دي. دا نه چې زه پټ موضوع بيخي د هر سنه مستثنا یم نه، چې ما خپل ایفورټس کوم دي کنټینیو ساتلي دي او زه د عمران خان د کال په انتظار یم چې کله هم عمران خان کال وکړي نو زه به تاسو سره د پی ټی آی قافله کې ډیر زر شریک کېږم، زه به تاسو به مازر د پی ټی آی په قافله کې وینئ. جی دا مراد سایت ټویټ دا مې سره هم شریک کولو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ. والسلام.